رب ذوالجلال خالق کائنات، رب المشرقین و رب المغربین، زمونږ ستاسو د ټولو دلته په دې مبارکه ورځ باندې په مبارک ساعت کې دا حاضري لیدل اوریدل ویل په خپل لوی بارگاه کې قبول و منظورو فرمای. او رب ذوالجلال خالق کائنات زمونږ ستاسو د دواړو جهانو عزتونه، برکتونه، رحمتونه د حضور نبی پاک مبارک په توفیل و تقدس باندې نصیب فرمای. وخت اختصار د وجې نه د قرآن کریم فرقان حمید چې کوم ما آیت کریمه تلاوت کو د هغې نه آغاز کول غواړم، چونکې جمادی الثانی میاشت اسلامی او د دغې میاشتې په 22 تاریخ باندې د خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغې دنیا نه پرده شوی وه او د دغې دنیا نه انتقال شوی و. د هغې په مناسبت سره په دې جمعه باندې و انشاءالله العزیز پاینده جمعه باندې د دوی مبارکو په فضایلو کمالاتو بیانولو باندې به د خپلو نیکو اعمالو تله درنولو کوشش کوو. الله کریم د کل صحابه کرامو سره، کل انبیاء کرامو سره او کل اولیاء کرامو سره او اهل بیت اطهارو سره زمونږ پاک مینه محبت نصیب فرمایي. کله چې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاک نامې ذکر راشي، سمدستی ور سره په ذهن کې او په زړه کې د د مبارک په یاد سره د قربانیانو یاد په خپله باندې ذهن ته راځي، ځکه چې د هغه مبارکو زندگی دا د قربانیانو دویمه نامه ده. که چېرې د قربانو سلسله د قرآن کریم او د حدیثو مبارکو نه آغاز انسانو کی، نو د دوی مبارکو په زندګۍ باندې صرف دا لفظ قربانی چې کومه ده دا د دوی مبارکو په زندګۍ کې وکتلی شي، نو چند جمعو خطابات صرف د دوی مبارکو د قربانیانو نه ډکېدی شي او هغه عنوانات او خطابات د هغوی په قربانیانو باندې ښایسته کېدی شي. خو چې کله د معراج شریف واقع ته وکتلی شي، کله چې د هجرت شپې ته وکتلی شي، کله ابتدا د خطاب په خانه کعبې شریفې ته مخامخ ته وکتلی شي، نو داسې قربانیانې چې کومې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک ورکړي دي، داسې قربانیانې تاریخ اسلام کې داسې قربانیانې شاید چې د چا په زندګۍ کې انسان په لټون باندې ولټوي. خو لیکن چې کله د شب هجرت باندې حضور نبی پاک مبارک هجرت فرمایلو او کله غار ته حضور نبی پاک مبارک د دننه کېدو اراده فرمایله، نو حضور نبی پاک مبارک ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمائی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو اول مدن نه کېږئ، زه درنه کېږم، دننه صفایي کوم، دننه ستاسو دپاره د اوسېدو د وخت تېرېدو انتظامات پکې برابروم. دننه کېږي او دوی مبارکو صفایو فرمایله، او چې چرته سوړې وې او چرته سوراخونه و، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل صادر سره او په هغې بعض علما فرمایي چې په خپل پټکی راکوز کو او پټکی ټوکړې کو، ټول سوري بند کړل او چې کم یو سوری پاتې شو په هغې کې خپله د خپې مبارکې حصه چې څه ته مونږ پونده وایو هغه یې پکې کېښوده او هغه هم یو ځان له داستان دی. خو چې کله دغې غار په حوالې سره
مونږ دا جمله خدمات او قربانیانو ته وګورو رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید کې د هغې غار ذکر هم کوي چې کم غار کې صرف مصطفیٰ علیہ السلام مبارک او یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک موجود اسی په دومره خصوصي توګه باندې د هغې غار ذکر کېدل او دومره خصوصي توګه باندې قرآن کریم فرقان حمید کې د حضور نبی پاک مبارک او د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چې کومه مکالمه وشوه کومې خبرې اترې وشوې د هغې خبرو نه قرآني آیاتونه جوړېدل حقیقت دا دی چې هغې غار کې به چې کومې هستیانې موجود وې هغه هستي یو د کل پیغمبرانو سردار موجود او بل د کل صحابه کرام مبارکانو سردار موجود ځکه په ډېر خصوصي توګه باندې رب ذوالجلال خالق کائنات دغه غار خبرې اترې قرآن کریم په آیاتونو مبارکه او د سورت توبه په صورت کې ارشاد فرمایي چې کله حضور نبی پاک مبارک د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت وکتو چې دوی مبارک چې دا پریشان دي او پریشانه به ولې نه چې کافران مشرکان هغې غار پورې راورسېدل چې کم غار کې حضور نبی پاک مبارک او خپل صاحب رضی اللہ تعالی عنہ موجود هغې غار پورې رالل او د خپو ګوتې مشرکانو ښکاره شوې دغې غار نه چې دې حده پر راورسېدل په دې دوران کې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د بشري تقاضې مطابق هغوی مبارکو باندې خوف رالو چې بس غار ته خو راورسېدل دا مخکې حالات به څنګه جوړېږي رب ذوالجلال حبیب ورته فرمائی چې ثانی اثنین اذ هما فی الغار چې کله دوه شخصیات په دغې غار کې موجودو اذ یقول لصاحبه چې کله خپل صاحب ته وفرمایل حضور نبی پاک مبارک لا تحزن ان الله معنا ای زما صاحبه مخفه کېږه او مغمجنه کېږه د خدای پاک مونږ سره ملګری دی او مونږ سره مدد به کوي او مونږ سره د هغه معیت موجود دی گویا رب ذوالجلال خالق کائنات هغه کلام چې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی پاک فرمایلی د هغې کلام نه رب ذوالجلال آیات کریمه جوړ کو او ځکه علما فرمای اذ یقول لصاحبه چې کله حضور نبی پاک خپل صاحب ته فرمایل او ځکه علماو د دې آیات لاندې لیکل کړي دي چې کل صحابه کرام دا د نبی پاک صحابه دي خو حضور نبی پاک صحابیت چې د قرآن نه ثابت دی دا صرف د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت دی او فرمایي چې صحابه کرامو صحابیت نه انکار کول گمراهی ده او د ابوبکر صدیق د صحابیت نه انکار کول کفر دی ځکه چې صحابیت د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د قرآن کریم نه ثابت دی ځکه رب ذوالجلال فرمایي اذ یقول لصاحبه چې کله حضور نبی پاک خپل صاحب ته وفرمایل دغه مختصر غوندې دغه آیات مبارک پس منظر مدستاسو په حضور کې وړاندې کو د هغې صاحب چې کم صاحب په 12 جمادی الثانی باندې دغه دنیا نه پرده شوې ده د هغې صاحب ذکر قرآن کریم کې فرمایلی رب ذوالجلال فرمایلی دی او په ثانی اثنین کې چې کم نکات علما لیکي او اذ هما فی الغار کې چې کم وضاحتونه علماء کرامو لیکلی دي د هغې دپاره کافي وخت سره سره د بعضی علوم و اسرار رموز باندې هم خبرېدل ضروري وي خو لیکن حضور نبی پاک مبارک چې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ته څومره نږدې و ابوبکر صدیق چې نبی پاک مبارک ته څومره نږدې و د دوی دواړو په منځ کې معمولی غوندې خلا هم نه وه که چرې موږ ستاسو د حضور نبی پاک مبارک دغې فرمان علی شان ته وګورو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ د یو جهاد په موقع باندې حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض کړي ای الناس احب الیک یا رسول الله
صحابه کرام تشریف فرما دی نبی پاک مبارک نه پوښتنه کیږي اے د الله نبی اے د الله رسول په دغه کل انسانانو کې تا ته څوک ډیر ګران دي څوک د ډیر خوښ دي څوک درته ډیر زیات محبوب دي چا سره د په کل انسانیت کې د چا سره زیاته مینه ده د احب دغه تمام معناګانې په پښتو کې کیږي اے د الله نبی اے د الله رسول الله په کل انسانانو کې د ستا محبوب څوک دی ته خو محبوب خدای خو محبوب رسول څوک دی حضور نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمائی فقال عائشہ نبی پاک ورته فرمائی ما په انسانانو کې چې کم محبوب مقام ته رسېدلی هغه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ده بیا ورته عرض کوي فقلت من الرجال یا رسول الله دا خو په ښځو کې مقام محبوبیت ته ورسېده یا رسول الله په سړو کې مقام محبوبیت باندې څوک فائز دی حضور نبی پاک مبارک ته فرمایي چې ابوها د عائشې بیبي رضی الله تعالی عنها پلار چې دی چې پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دا فرمایي چې په ښځو کې مقام محبوبیت باندې عائشہ فائز دا او په سړو کې مقام محبوبیت باندې د عائشې پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فائز دی دا یو هغه مقام دی چې په دغه مقام کې نور انسان د خپلو الفاظو په زمره کې وضاحت هم نشي کولی ځکه چې مقام محبوبیت چې کم وي او بیا خاص کر چې کم اهل محبت خلق دی عشاق خلق دی هغې دپاره مقام محبوبیت چې دی دا په کائناتو کې د ټول نه لوړه مرتبه دا مقام محبوبیت دی ځکه چې پیغمبران ټول د الله محبوبانو خو بیا په مقام محبوبیت خدا رب ذوالجلال باندې څوک فائز دی هغه محمد مصطفی علیہ السلام مبارک دی ځکه چې مقام محبوبیت دا د اعلی او د غوره غوره مقاماتو نه یو عظیم مقام دی ځکه نبی پاک مبارک فرمای په سړو کې مقام محبوبیت چې چاته ملاو دی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته ملاو دی او ځکه قرآن کریم فرقان حمید د بل آیات مبارک په زمره کې عرض کول غواړم چې کله حضرت سیدنا بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې د خپل اکاګانو د مالکانو طرف نه حد درجه او حد نه حد درجه ظلمونه شروع شول حضور نبی پاک مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایل چې ابو بکر بلال د خپلو مالکان نه ډېر په لوی عذاب کې گرفتار دی د دې ازادي په کار ده حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اغستو دپاره چونکې مالکان مختلفو ځایونو کې خرڅ شوی و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو مالک سره خبرې وکړې چې دا غلام په ما باندې را خرڅ کا او تقریبا د روزګاریانو د روزګار طریقه هم دا ده چې روزګاریان چانس وهي او چانس دلته دا و چې د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مالک چې کله ضرورت وګڼلو چې بلال رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ضرور اخلي نو ډیر ګران قیمت یې ورته وویلو کله ناکله یو سودا داسې جوړه شي یا په خرڅېدو کې یو کس چانس وهي یا په اخیستو کې یو کس چانس وهي چا پیسو ته ضرورت دي ګاډی خرڅېږي په ارزانه بیه باندې واخلي یو کس یې ناخبره وي ډېر بیکاره ګاډی ډېر په غټ قیمت باندې وله ورکي چانس وي چونکې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د اخیستو مصمم او کلکه اراده کړې وه نو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ قیمت د هغوی د معیار مطابق چې کم غلامانو د هغې نه په دوګنا او په ټریپل قیمت باندې هغوی ته قیمت ولګولو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ته په خوله باندې پیسې راوباسه قیمت وایا ابوبکر صدیق به ادا کوي
چې کله مو مانگا قیمت ویلو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته قیمت ورکړو دی را روان کړو کافرانو د شام مخه خندا شروع کړه چې ډیر تور غلام په دومره لوی قیمت باندې دومره بیکاره غلام په دومره لوی قیمت باندې چې نه پکې حسن شته نه پکې جمال شته کمو خصوصیاتو باندې کم غلامان ګران خرڅیږي هغه خصوصیات په بلال کې نشته دی او دومره لوی قیمت باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بلال غلام واغستو نو بلال رضی الله تعالی عنہ د اغستو نه بعد ابو بکر صدیق ورته فرمایي چې تاسو چې کم قیمت باندې ما تراکو تاسو خو ورته ډیر وایي ځکه چې تاسو ته سپخ کاری خو ما بلال چې څومره عظیم بلال ما په کم قیمت باندې واغستو ما ډیر په کم قیمت باندې واغستو او خلکو ورته وویل چې ابو بکر دومره لوی قیمت باندې دومره کمزوری او بیکاره غلام اغستل تاس باندې چرته احسان کړی و که څنګه ورته راګیر وي چرته تا باندې څه احسانات کړي وو چې د هغې احساناتو بدله کې تی اخلي و ازادوي هغه ورته فرمایي ابو بکر صدیق ورته فرمایي چې نه ما باندې دا بلال چرته احسانات نشته ما ته خپل حبیبي کبریا فرمایلی دي چې بلال واخله او آزاد کا ما د رب ذوالجلال د رضامندګۍ دپاره بلال اغستی ما باندې احسانات نشته چې د هغې په بدله کې زه اخلم و ازادو مې چې کله دا خبرې بلال رضی الله تعالی عنہ د خرید و د فروخت په وخت کې حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلے رب ذوالجلال قرآن کریم کے آیات نازل کو او یہ فرمائل رب ذوالجلال وما لأحد عندهم من نعمت تجزا رب ذوالجلال فرمائی چې بلال کا ابو بکر صدیق اغستے ہی پا گران قیمت باندے دا پا ابو بکر صدیق باندے چرتا احسان نو کڑے بلکہ دد ماد رضا دا پارا واغستو دا ماد رضا دا پارے آزاد کو زکا حضور نبی پاک مبارک پا دی موقع باندے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نا چھ سمر خوشحال شو وائم غزتو اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سمدستی آزاد ہم کو اغا مقام و اغا مرتبہ و اغا ارادہ او اغا اخلاص چھ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پسڑکیو دا اغے اخلاص نا رب ذوالجلال قرآن کریم آیات جوڑ کو قرآن کریم کے آیات نازل شو او اغا اخلاص پیغام چې د سیدنا صدیق اکبر په قلب مبارک کې موجود و د هغې اظهار قرآن کریم کې آیاتونو مبارکه وکړو او که چېرې مونږ په لنډو الفاظو باندې دا خبره بیان کو چې رب ذوالجلال خالق کائنات ابراہیم علیہ السلام په حوالے سره ارشاد فرمائی چې واتخذ الله ابراہیم خلیلا رب ذوالجلال ابراہیم علیہ السلام خپل خلیل جوڑ کو بخاری حدیث مبارک دے نبی پاک مبارک فرمائی چې کچر خدای پاک نه علاوہ ما بل څوک ځان د پاره خلیل جوړولی ما به ابو بکر صدیق ځان د پاره خلیل جوړ کړی وی گویا مقام خلت په پیغمبرانو کې ابراہیم علیہ السلام ته ملاو شوی چې خدای پاک خپل خلیل ابراہیم علیہ السلام جوړ کو خو که نبی پاک مبارک ابراہیم علیہ السلام خپل خلیل جوړولو نو علماء لیکي چې ابراہیم علیہ السلام د خدای پاک د رضا دپاره چې کومې قربانیانې ورکړې وې نو هغې قربانیانو په مقابله کې ابراہیم علیہ السلام خلیل الله جوړ شو او ابراہیم علیہ السلام چې کومې د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی پاک مبارک د پاره کومې قربانیانې ورکړې وې ځکه نبی پاک فرمایلی چې کچرې ما د رب نه علاوه بل څوک خلیل جوړولی ما ابو بکر صدیق خپل خلیل جوړ کړی وی دغې خلت مقام ته ابراہیم علیہ السلام اسې نه را رسېدلی لکه څنګه ابراہیم علیہ السلام د بچی قربانی ورکړه ابراہیم علیہ السلام ته د خلیل مقام ملاو شو دارنګې حضرت بلا تشبیه و تمثیل صرف د پوهې دپاره عرض کول غواړم دارنګې حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په یو مقام کې د خپل بچی قربانۍ ته تیارو جنگ احد موقع وا او په جنگ احد د موقع نه بعد چې کله حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر چې ابو بکر صدیق صاحب زویو هغه مسلمان شو یو ورځ ورته وایي بابا
جنگ احد کې چې کله زه د کافرانو په صف کې ولاړ وم نو یو ځل د ما د تورې لاندې د تا څټ رالو چې شړک در نه اوچت کم خو لیکن چې کله ما شړک در کولو زړه کې مو دا اراده راغله چې پلار د خیر دی بل مسلمان ته ور متوجه شه ایجتونه مې ستا د سټ نه تاو نه کا بل طرف ته متوجه شوم ابوبکر صدیق سے ورته فرمایي چې ای بچې ستا تورې نه خو ما څټ بچ شو پلاروالی ته وکتل ای بچې ما د خپل رب په ذات باندې قسم وي که چېرې د ما تورې لاندې د تا څټ راغلی وی ما به دې ته نه کتی چې دا مې بچی دی ما به دې ته کتی چې په دې باندې خدا م راضي کېږي مصطفی م راضي کېږي ما به د خپل بچي نه څټ والی وی دا هغه قرباني ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی قرباني ورکړه خلیل الله جوړ شو کله چې ابراهیم علیه السلام مبارک ته خلت مقام ملاویږي په دې قربانیانو باندې ملاویږي او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د اسلام د قربانۍ دپاره د بچی قربانی ضرورت پېښېدو او کرا پېښ شوی وی ابراهیم علیه السلام قسم کوي په ذات خدا باندې چې ما به د خپل بچي نه د تن نه مې به سر جدا کړی وی که چېرې د ما تورې لاندې راغلی وی او که چېرې ابراهیم علیه السلام مبارک لاړو او د مشرکانو اخترو اگر چې وخت به پوره کېدو والی خو دا خبره ضروري ګڼل غواړم ابراهیم علیه السلام مبارک لاړو د مشرکانو اخترو او چې کومه عبادت خانه وه په هغې کې ابراهیم علیه السلام د بوتانو ته ودرېدو د مشرکانو عبادت خانه ورته ودرېدو چې ای بوتانو د ستاسو عبادت ګزار خو لاړل اخترونه کوي که تاسو خدایان یې زه خو وږی یم لږه روټۍ راکئ که تاسو خدایان یې زه تږی یم ماله لږې اوبه راکئ ابراهیم علیه السلام مکالمه قرآن کریم کې څو ځای کې ذکر ده ابراهیم علیه السلام آخر تبر راواغستو ټولې ټوکړې ټوکړې کړل او دا غټ تبر چې دا تبر یې د غټ د بوت په غاړه کې ور واچولو مختصرا دا چې ټول بوتان یې ټوکړې کړل دا قربانی ابراهیم علیه السلام ورکړې وه ځکه مقام د خلت ورته ملاو شو ځکه خلیل الله جوړ شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی پاک مبارک سره په یو موقع باندې ناست عرض کې یا رسول الله زه ماشوم وم او پلار راته ووایي چې راځه عبادت خانې له بوزم بوتانو عبادت کو عرض ورته کوي یا رسول الله پلار سره لاړم خو ما په ژوند کې یا رسول الله بت ته چېرته سجده نه ده لګولې لاړم خو چې کله دا پلارو دا کسانې خادې خوشول زه بوتانو ته ودرېدم ما ورته وویل چې ای بوتانو زه وږی یم روټۍ راکه که تاسو خدایان یې زه تږی یم ما له اوبه راکئ ای بوتانو که تاسو خدایان یې ما سره کپړې ډېر نشته ما له کپړې راکئ او تر دې پورې چې ابوبکر صدیق فرمایي چې ما ماشومتوب کې د بوتانو سره ډېرې خبرې وکړې تر دې پورې چې ما ورته وویل چې ای بوتانو زه تاسو اوس وهم که تاسو خدایان یې ما نه ځان خلاص کئ چې ما یو څیز راواغستو یو بوت مې ووالو په ځمکه باندې راپرېوتو چې کوم بوت له نوم جوړ کړی و هغه نوم یې مات شو ابوبکر صدیق صاحب نبی پاک مبارک ته عرض کوي چې ما شاته وکتل پلار راته ولاړو پلار راته وایي چې ای ابوبکر دا تا څه چل وکړو چې ما په ماشومتوب کې ورته وایي چې پلاره چې څه مو وکړل هغه تا ولیدل یریږم نه سمدستي څپېړه ماله راکړه چې داسې مه کوه دا خدایان دي سمدستي لاس نه راونیوم او مور له راوستم هغه مور بیبي نوم ام الخیر رضی الله تعالی عنها چې پلار یې بیا وروستو مسلمان شو حضرت ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې خپله نامه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغې مبارک فرمایي چې زه یې مور له راوستم چې مور ته یې ودرولم نبی پاک ته کیسه عرض کوي چې مور ته یې خپلې ښځې ته وي زما مور ته چې ای ام الخیر د ستا بچی د خدایانو ګستاخي او بېادبي کوي ما ورله څپېړه وکړه دا لږ سنبال کا ده ته ووایه چې دې خبرو نه منې شي چې په دې دوران کې چې مور بیبي مو ورته وویل چې ای خاونده ده ته نور څه مه وایه تا بوتان ته چې سم وایي ده ته بیا څه نه وایي دله به څپېړې نه ورکې ام الخیر مور بیبي فرمایي چې ای خاونده ما د خدای پاک په ذات قسم وي
چې په کمه شپه ابوبکر صدیق پیدا کېدو په هغې شپه باندې یو هاتفي آواز راغی او په هغې هاتفي آواز کې رب ذوالجلال خالق کائنات ما له پیغام راکو او راته ویې فرمایه چې ای د الله بندې ای د الله بنده زه تاله داسې بچي باندې خوشخبري در کول غواړم اسمه فی السماء صدیق چې ستا ماشوم بچي چې کم پیدا کېدونکی دی په اسمانونو کې فرشتو په وړاندې په صدیق نامه باندې مشهور دی او ورته فرمایي چې لمحمد صاحب و رفیق او وروسته به محمد مصطفی علیه السلام پیدا کیږي د ستا بچی به د محمد مصطفی علیه السلام رفیق هم وي او صحابي رسول به هم وي تاله خدای پاک داسې ماشوم درکوونکی دی ورته فرمایي چې ای پلاره ای د ابوبکر صدیق پلاره ای زما خاوند دې ماشوم ته څه وایه ما دا چې لا پیدا شوی نه و خدای پاک د دغه د صدیق د نامې چې اسمانونو کې په دې نامه باندې مشهور دی پیدا نه و خدای پاک ما له اول نه خبر را کړی و هغې صاحب ته هغې صحابي رسول ته هغې خلیفه اول ته حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویلی کېږي او په دې جمله باندې به دا خپلې خبرې اختتام ته ورسوم حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت کوي حضور نبی پاک مبارک تشریف فرما دی جبریل علیہ السلام حاضر شو دا خبره صرف دې دپاره عرض کول غواړم چې که زه په منبر باندې ناست یم او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شان نغمې وایم ما پکې خپل حیرس دی که تاسو دلته ناست او په غور باندې اورئ او د سبحان الله اوازونه کوئ د ستاسو پکې دا حیرس دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی پاک مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له جبریل علیہ السلام راغی او ارشاد ورته فرمایي یا جبریل علی امتی حساب ما امتیانو سره به حساب کیږي جبریل فقال نعم جبریل علیہ السلام عرض کہ یا رسول اللہ دستا امتیانو سره به حساب کیږي ما خلا ابا بکرین صرف د یو صحابي سره یو انسان سره به حساب نه کیږي چې د هغه نامه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده د مبارک سره به حساب نه کیږي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان کې مزید حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک تارس کہ یا رسول اللہ دستا په امتیانو کې سوا د ابوبکر صدیق نه به هر چا سره حساب کیږي خو چې کله رب ذوالجلال ابوبکر صدیق ته ارشاد فرمایل اے ابوبکر صدیق ادخل الجنه جنت ته داخل شه چې قیامت په ورځ باندې به ابوبکر صدیق عرض کوي رب ذوالجلال ته به عرض کوي رب العالمین لن ادخلها حتى ادخل معي من احبني فی دار الدنیا رب العالمین هغه وخت پورې زه جنت ته نه داخلیږم چې کم وخت پورې ما سره هغه خلک جنت ته نه داخل شوي چې کم خلکو ما سره په دنیا کې محبت کړی وي یعنی هغه خلک به ځان سره جنت ته داخلو ما چې کم خلکو ما سره په دنیا کې مینه کړې ده که نن په دغې جمادی الثاني کې په دې جمعې خطاب دپاره ما موضوع د شان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جوړه کا او انشاءالله روانه جمعه باندې به هم په همدې موضوع باندې خبرې اترې کېږي صرف په یو تمنا او یو ارزو باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل غیرت او د خپل د زړه پیغام ورکوي چې زه د ستاسو نه بغیر جنت تم نه داخلیږم خو صرف دومره وکئ چې د ما سره مینه محبت وکئ د حضور نبی پاک مبارک د کل صحابه کرامو سره د کل اهل بیت اطهارو سره مینه محبت کول دا د ایمان ښکلا ده دا د ایمان د قبولیت دلیل دی چې څوک د اهل بیت اطهارو سره څوک بغض و حسد ساتي یا اصحابه کرامو مبارکانو کې د یو صحابي سره بغض و حسد ساتي دغه انسان کلم جنت ته نشي داخلېدی جنت ته به هغه څوک داخلیږي چې د چا ایمان په حسن محبت صحابه باندې او په حسن محبت اهل بیت اطهار باندې د چا ایمان مزین وي چا ښایسته شوی وي دا ایماندار خلک به انشاءالله العزیز جنت ته داخلیږي الله کریم د موږ ستاسو د هغوی د مینې سره سره د هغوی په تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق هم نصیب فرمایي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریمه دا څومره خبرې د یو پاکې هستۍ په خاطر باندې وشوې د هغوی په شان کې وشوې
ټول ناول په خپل بارگاه کې قبول و منظور فرمای او دا کومې خبرې وشي په دې باندې مونږه ذهنونه ایمانونه زړونه اسلامونه زمونږه منور فرمای رب کریم د دې مبارکانو په تعلیماتو باندې عمل کړو توفیق زمونږ نصیب فرمای زما په ویلو سره د ستاسو په اورېدلو سره چې څومره ثوابونه بارگاه الهي کې لیکلی شوي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته بالخصوص نبی پاک مبارک ته بالخصوص بالعموم کل انبیاء کرامو اصحابه کرامو اهل بیت اطهارو پسې پوره ثوابونه ورسولی کې ما او تاسو نه چې چا دعاګانې غوښتې دي رب کریم د ټولو نیک حاجتونه پوره فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.